بسم الله الرحمن الرحيم. وفي المعاملات التي تنفك عن معنى الإلزام كالوكالات والمزاربات والإذن في التجارة يعتبر خبر كل مميز لعموم الضرورة الداعية إلى سقوط سائر الشرائط. وليس ما تلك متوجه شيخا سنت تعریف هم کړو کا او ور سره دویم باس کوم دا ویلو مخکینی اقسام دلته معتبر دي او دریم نمبر دوا تقسیم د سنت او مسند او مرسل تا څلورم د مرسل بیان مکمل داغي تعریف او داغي اقسام بیان او د اقسام او احکام مرسل بیان شي پنځم بیان کې به پنځم باس کې د مکمل د مسند بیان دي چاہے کی تعریف د مسند دی او به تقسیم اقسام د مسند دی دوا او به د متواتر تعریف مثال او حکم دی او به د مشهور تعریف مثال او حکم دی او به د خبر واحد تعریف او شرطونه او حکم او څلورم نمبر کې لګي چې تفریعات دي تاسو وکنه تفریعات کول باغی کې دا خبر مخه تراغلی و چې کله چې خبر واحد یو مخه تراشي نو څلور صورتونه براته جوړیږي یا به خالص دینیات وي دا غي حکم دار چې دلته صرف دلته په خبر واحد کې دوه شرطونه عدالت بم شرط وي عدد بم شرط وي ولې خبر واحد نه غره فرد واحد نه مراد ښه دیو کس خبر کله دوه خبرو ام خبر واحد دی مونږ ویلو کنه خبر واحد چاته وي چې تواتر ولا حد نه رسیدلې او به کچری په حقوق العباد کې نو به باقي کول نمبر معاملات دي لکه دلته دیو ذکر کړي معاملات څه معنا چې د الزام نه یعنی هغه حقوق الله کی خبر واحد راشي چې هغه د الزام نه خالي الزام به بالکل نه پچا مانی لکه هغه معاملات چې خالی د الزام نه معاملات خو به درې ورته شامل دي معاملات من حقوق العباد چې د الزام نه خالی لکه دغه مثال وکالات یو سره بل ته وی الګ ته پلاني وکیل کړای ایو ته وی چې الګ ته پلاني مضارب جوړ کړای یو ته چې الګ ته غلام ته ولوي ته په تجارت کې خپل مولا اجازت کړي خبره خو بیږي کنه خبرون خلاص ویلې مو تجارت کې ته اجازت کړي دي نو دا داسې معاملات دي چې دې کې څه الزام نشته لري تی وکیل کړي بس کې کېو کني کې ته مضارب جوړ کړي کې کېو کني کې څه الزام بګشتا ته تجارت کی اجازت کړي خپل خو خریدنه کې تجارت او کني کې دې کې څه الزام نشته لري دې حکم دار چې دلته خبر واحد مقبول دي د هر ممیز کس چې عقل لري خالي خوبت پیجنی کافر یو مسلمان وي معصوم یو بالغ وي فاسق یو عادل وي هر قسمه کې مقبول دي په دې ورسېدل دریم نمبر په دې معاملاتو کې دویم نمبر هغه دار چې کې خالص الزام میدان پرون ویلو خالص بګی څه وی الزام وی دا وکنه خالص الزام می بګی مخکینی کوم څه ویل دنیات والا بارکی هاي کې ما داری کې ویل چې لکه صرف د عادل بغویګ دې څه نه وکنه تاسو څه نه ویل ته پوره تقسیم دی عادل هغه مطلقاً مقبول وی او به فاسق خبره به لکړي او د کافر هغه کړي او فاسق هغه اکبر رای او سمرګری شي مقبول به دا خبره هم پرې خو دله وکړه څه وکنه پرون او مستور حکم د امام محمد سے وې د فاسق کې دی دا څه وکنه برحال یو راته وسره روان اندلا صاحب هوا سره بچو دغه بیان روان دی او معاملاتو کې چې کوم الزام پکې خالص پکې دی لکه هغه یو سره د بل په باره کې گواہی ورکړي چې د معنی زید معنی د امر 100 روپۍ دي څو گواہی ورکړي دلته په زید معنی روپۍ دي د امر په زید معنی الزام راځي دلته په دوه شي نه بکاري کې عدالت یا عدالت امه کې نه خبره ده سينه اول صورت کې تاسو نه یې روګه څنګه نه وي او په څو بيدی مې دریم صورت د معاملات او اخیری صورت په دې څلور اقسامو کې هغه ده چې من وجین الزام یو من وجین الزام نه وي نو په دې کې به دوه شینو کې یو پکار وي یا با عدالت وي او یا با عادت عادل بیراوی یو دی سیدا عادل نه نو به پکار د چې کم از کم دوه سړي یا یو سړیو دوه خزي مثال به څه وي چې من وجین په کې الزام یو من وجین په کې نه وي اګه داس ما وکیل له څوک ورته وي چې لکه د وکالت نه لري کړلې نو کو یو طرف ته ګوري الزام هم پکې لري مخکې به څه کا اخستل
مال به غسل اوس شدالي په ځان باندې لازميږي نظام شو کنه شو او یو طرف ته وګوري چې وکالت په خو لازم نه ولري شو خپل فقه وکړي کول او ختمول ځان سي ساتلو هیڅ لازم به نه لازم بغي ته څوک نشي لري کولای ځان الزام مو نو الزام دغه شان مضارب دی چاو دی چې لکه مضاربت نه کټ کړی الزام به کې بدی حیثیت دی چې خصل مخ کې مضاربت نو اوس به ځان لري او یو طرف ته وګوري الزام به کې نه مشتري ځکه د په اختیار کې مضاربت ختمېدل او نه ختمېدل نو بده کې یو شی په کار دی یا به عادل وي یا به عادت وي دې خبر باندې پوهه وي کنه دغه ګوري وفي المعاملات التي معاملات ها تنفق دل صرف یو قسم بیانې چې خالی دا جداوی د معنی د الزام نه معنی د الزام پکې نه وي کل وکالات رواله یو سره بل ته ویتی وکیل کړي مضاربات رواله یو سره بل ته ویتی مضارب کړي اذن فی تجارت غلام ته څوک وي چې مولا دې ته اجازه کړي په تجارت کې یو تبرو حکم ادارې چې معتبر به کی وي خبر کل ممیز خبردار ممیز دلته دوه وجه بیان تاسو لږ ماته متوجه شي په دې صورت کې چې الزام پکې نه وي د هر ممیز خبر معتبر وي څو وجه پکې دي دوا اوله وجه دار چې دلته ضرورت موجود دی دا سي ضرورت دی چې داعی دی خبرو ته دی چې کوم شرایط په دینیات والا کې معتبر چا دی مسلمان وي عاقل دی وي کامل العقل دی وي او ضبطم دی لري عدالت هم دی پکې وي نو دلته دا ضرورت دا دای دی خبره د دې د شرایط په کې ختم کړي له اعتبار ورمه کوي په نه شلې خبره مانی څو وجه ولا بیانې چې هر ممیز خبر روایت په کې مقبول دي دوا یو دار چې د ضرورت موجود دی چې د هر کس خبر قبول کا شرایط په کې ختم کا ضرورت سره یو سره بل کس وکیل کوي نو تر وخت دا ملاوي کې چې دا سې کس وی عادل هم دی مسلمان هم دی عقل کامل هم دی لري زبدم دي د سی بک ګوري ټول به خبر کې به نشبک قسم پیدا نه کی بیا به یو معاملې هم نه کیږي ان کې دکاندارانو لور شه پورال شروع دي بیا به د خلکو په تنګي کې واقع شي دا د ضرورت دی چې دا تقاضا کوي داعی د خبره ده چې کوم شرایط دي د دینیات والو د لپاره یا هغه کې چې کوم خالص الزام پکې وي هغه د لپاره کوم شرایط دی لري شي ولایت لري کا اهلیت لري کا د ضرورت نشته عادت تلری کا عدالت تلری کا وای شولې خبره مان یو دا وجه شول چې څه ضرورت دی دغه وجه بیان تاسو لګورئ لعموم الضرورت لام علت تعلیل لپاره دی د وجه دار چې ضرورت په کې عام دی کوم ضرورت چې دای دی اله سقوط سایر الشرایط دی خبره ته چې ساقط دي ټول شرایط فإن الانسان ان ذکر یو انسان قلما یجد ډیر کم کرته قلما کما مصدریه ده قلما یجد ما قل وجدانه المستجمع ډیر کم کرتی موندی دا هغه یو کس لره الذي المستجمع الذي استجمع لتلك الشرائط هغه کس لره چې هغه جمع کون کې دغه شرایط لره تا ډیر کم کرتی یو سلیم موندی یبعث الى وکیل او به خپل وکیل ته ولېږي هغه ته وایي چې وکیل کړي دا څه څوک موندی ډیر کم کرتی ای غلام ته ولېږي هغه ته وایي چې لګتی تا ته په تجارت کې اذن کړي دي دا یو وجه شولا په خبره باندې پوه شولې دویم وجه اوري انګلیسي وردا په دې خبره کې با شروع دي توجه وکوي چې کوم معاملات وی الزام نه خالی وی داوم دا و چې د هر ممیز خبر روایت به کې مقبول وي مونږ ول دوه وجه ولا بیانې دوه علت یو دا چې د ضرورت دی ضرورت دی خبره ته دای دی چې بس د هر قسم خبر هر قسم کس خبر به کې مقبول کا څنګه دا شرایط ولا بشرط ملاويږي او دا معاملات خو انته ډیر واقع کیږي په دې پوه شو دویمه وجه اوري مریسه تاسو ماته لګ متوجي شي خدای لاندې د پوره شوی دا لګ اوري ولا دلیل ما سامعي دا پوره شوی نه دا سامع سره دلیل هم نشته نه وکیل سره دلیل هم نشته د دې خبر نه علاوه په دې خبره باندې چې وکیل کړي یعنی د کوم وکیل هغه ته د اثبات نه لګي چې وکیل کړي پته ته لګي خو خبر ټلیفون هم نو سره دا قیو ذریعہ به و چې یو کس وتراش وته وتی وکیل کړي هغه کې وکالت اوس پکارم دي نو ولا دلیل ما سامع سره یعنی وکیل سره مضارب سره یا غلام سره هیڅ دلیل نشته يعمل به چې په عمل وکي سوا هذا الخبر دې خبر نه علاوه ولان اعتبار دې نو څه دویم وجه بیان تاسو به برو ګورئ ولی تاسو
په دې معاملاتو کې چې د الزام نه خالی د هر قسمه مخبر خبر ولې قبلوي دا غي دویم وجه عمري سي من بګه د شرایط فوت کوه دې وجه دا د شرایط اعلی معتبر تاسو لګ متوجي شي د شرایط پاغزه کې لازم وي کمزه کې چې صدق راجح کول پکار وي صدق مضبوطول پکاري او صدق پاغزه کې مضبوطی کې چې کم ده کې الزام به بچا مانی دې مخبر د خبر د وجه نه بچا مانی سره راځي الزام راځي نه غزه کې څوک قوي کول پکار دي صدق الګ په سړي الزام راځي خبر رښتیا کوي کې دروغ کوي نو پوره ولټوي چې رښتیا کوي صحیح سړی نه به ومني هغه دې کې خپل ته نقصان دی وای نه شولې خبره مانی لا پوره کړی مې نه ده دا عدالت شو یا عادت شو دا کم شرایط چي دي دا باغزه کې بکار دي چې کم ده کې څه ضروری وي صدق بکار صدق قوي شي او صدق په کم ده کې قوي کیږي کم ده کې چې ببل معنی الزام راځي او دلته کم ده کې چې منګ لګي دلته الزام شته چې الزام نشته صدق قوي کول ته ضرورت نشته چې نشته با خبره ثابت شوله شرایط ته اعتبار نشته فاینه شولې به ویما وګورئ رکشان ولأن اعتبار هذه الشرائط وهي اعتبار د شرایط چې ده دا سره بار دی ليترجح جهه الصدق ادره بار دی چې جهاد د صدق راجح او غالب شي په خبر کې ولی راجح کې جهاد د صدق فيصلح ان يكون ملزما چې صالح جوړ شي دا خبر به د دې خبرې چې ملزم شي ملزم چا باندې لازم کی صدق به راجح کو چې ملزم شي او دا چا کې چې موږ لګي دا ملزم دی چې نه دی ملزم نو جهاد د صدق راجح کول د ضرورت هم نشته چې نشته نو شرایط هم ختم شو خبره ختمه پوه نه شولې بي ويصلحو دواړه ویلې شي ها بل ان شاء الله بخاری کې راشي الا ان في الجسد څنګه ده لمزغه ان صلحت دواړه لیکلي صلح الجسد كله اسی لیکلي کنه حالت کتاب کې دواړه را بچولي دلته دواړه چولي وذلك او دا اعتبار صدق له ترجیح ور کول لري بار چې ملزم صلاحیت پکې پیدا شي فی ماده پاغزه کې يتعلق به اللزوم چلتا تعلق وي خبر پورې د چا لزوم تعلق وي پورې نو فشرطناها فی امور الدین کې لزوم ته ضرورت وي التا صدق راجح کولو ته ضرورت وي چې صالح جوړ شي د لزوم د بارا لہذا موږ شرایط ولګول التا فی امور الدین کې موږ ویل عادل بی عادل مسلمان بی ویلې مو کنه یعنی ولایت بم بکی اهلیت بم بکی عادت بم موجود وي یا عدالت موجود وي وذلك فجدا خبر ختم شو دون ما بعد کې نه لازم لا يتعلق باللزوم چلته تعلق خبر پوری د لزوم نه وي موجود من بیان کې چې معاملات دي یعنی معاملاتو کې نه دي پوه نه شولې به خبر حل شو لګا مخکې راځي ولا وانما اعتبر خبر الفاسق وانما اعتبر خبر الفاسق في حل الطعام وحرمته اسماء تلک متوجی شی به ولې چې د مخ کې کلام نه یو اعتراض جوړیږي کله د مخ کې عبارت نه مخ کې څه ویل چې شرایط له اعتبار پاغه کې ورکول بکار دي کم ده کې چې جهاد د صدق راجح کول بکاري او دا بکم ده کې بکاري کم ده کې چې الزام وي داغي مثال سی ویل کا دینیات ویل کوي نه ویل نه معنا دا شول چې په دینیاتو کې جهاد د صدق راجح کول پکار دي جهاد د صدق راجح کول معنا دا چې شی وبګي شرایط لحاظ به وساته پوه نه شولې دي خلاصه دا چې په دنیاتو کې شرایط لحاظ کا ساتل پکار دي دا خبره شوی وکړه اوس به اعتراض کوي تا خو ماته برون سبق کې ویلیو چې فاسق کله خبر ورکړي دي خبره چې دا وب نجس دي یا نجس نه دي نو سره خپل رائے چلی کله فاسق مبارک ادارو دا رائے جوړه شولا چې دا صادق دی نو بس تیمم بکې او داس بنه کوي وبنا فاکی دي تا خو فاسق په خبره باندې عمل وکړو ګره به وکړي ښا وخت موږ دا خبره وکړه وس چې شرایط لحاظ کم ده کې ساتل پکار دي کم ده کې چې جهاد د صدق راجح کول پکاري جهاد د صدق کم ده کې راجح کول پکاري کم ده کې چې مثال لاغي سره خپل ویل لکه دین فشرطناها فی امور الدین ویل کنه لنډه دار په امور دینو کې د شرایط لحاظ ساتل لازمي دي دا خبره ثابت شوه نو وب پاکی دي یا ناپاکی دي دا امور دین خبره ده کنه دا پدې کې غوتار فاسق لحاظ و ساتلو فاسق خبر پکې قبله ال چې ستاره یو سمرګری شي
فاسق ویلو بنا پاکی دي ستارایم جوړ دا جوړ شو چې دا صادق دی نو بنا پاکی غنی او سبکه تا ترجیح فاسق قول خبر لدی اعتبار ورکو ور دینه کو پوه شولې به خبره حالان کې تاسو ویلو په موریدین کې بد فاسق شرایط لحاظ به ساتي فاسق قول به اعتبار نه ورکي سوال پوه شولې جواب ادا دې مولوی صاحب درې جواب یې کوي سو جواب ول ذکر کوي درې د چانی دي لګلی یا شو یا شر کې دي درې دي خپل معلومی کې دي ښا وګوره لکشان اوله وجدا د مولوی صاحب تاسو متوجي شئ د اوبو د پاکوالي او ناپاکوالي خبره دا خاصه خبره ده دا خاص خبر لري کا یو د حدیث خبره ده چې حدیث سید حدیث روایت کولی دا عام شی دی هر چاته مخې ته راځي حدیثونه اوبو خبره پاک نه پاک دا کله کله ارڅو بینه پیږي نو د اوبو د پاکوالي ناپاکوالي خبره خاصه په نسبت سره چاته چوالي د حدیث خبره ده روایت د حدیث ده معنا دا شو مولوی صاحب چې اوبو د پاکوالي ناپاکوالي سره د خاص خلکو تعلق وي هغه بازار کې څوک عام طور ته ضرورت راځي په پاکي دي کنه پاکي دي یا بدشتو جنگلاتو کې او په پاکي دي کنه پاکي دي په دغه دواړو ځینو کې کم خلک وسیږي فاسق خلک وسیږي ښا بازارونو هم فاسقان نه ډکی او دا ځنګلونو دشتې نه فاسقان نه ډکی وای شولې کنه به دلته اوس به الفاظ دیګر ضرورت دي چې موږ د فاسق خبرو ومنو عادل په بازار کې څه کې چې ګرځي دغه نه د بوس کې و پاکي دي کنه پاکي دي اب ځنګل کې بغرزي دا و پاکي دي کنه پاکي دي بس بغرزي څه ځړې بغوري یو خپ غټ پیر او د لاس نه ورني څو راولې وي دا وبڅنګ دي هغه ته به څه خبر دی نو عام طور باندې ضرورت دې ته چې موږ څوک د فاسق خبره ومنو وای شولې بي یو جواب شو خلاصه جواب څه ضرورت دې د فاسق خبره مانو وکړه دیم دلیل دیم وجه فاسق اهل شهادت دی ګوره د کافر او معصوم بشان نه دی کافر او معصوم کې اهلیت هم نشته دی تر دې چې قاضي د معصوم په خبره باندې فیصله کړي وا یا د کافر په خبره فیصله کړي وا په گواہی باندې نو هغه واپس ماتيږي د کې اهلیت نشته دی ګوي چې گواه نشته فیصله کړي او کچره د فاسق په خبر باندې داغه په گواہی باندې قاضي فیصله وکي بیرسو بدلو کی فاسق دی نو بس فیصله حتمی ده نه پیږي خبره مانی ولی اهلیت پکې دی نه فاسق کې څه پکې دی اهلیت پکې دی چې اهلیت پکې دی د معصوم او د کافر په شان غرزوامه بس سنت گزاره کوي نه پیږي خبره مانی یعنی عادل ته نږدې شو وایي چې بس عادل په مرتبه کې شو توجه شولې درې موجه باورې درې موجه دلته تهمت هم نشته یو سړی فاسق دی چې بار کې گواہی ورکړل چې لکه لکه مثال امر ویل چې بزید مزر روپۍ دی گواهان را ور دوه کسان ویل او زر روپۍ دي بکر او خالد را وصل نو بکر او خالد فاسقان دي خلک په تهمت لګی چې دی امر بوله روپۍ ورکړي شراشي زما په بده مدعا علیه باندې گواہی ورکړي تهمت په لګی کنه دلته تهمت په فاسق نه لګي دی وبو بارکه ځکه کدی ویل وبو پاک دي نو کنو خلک استعمالي اس په خپل استعمالي فلم بزان باندې کوم شی بغیر لازمي بزان هم لازمي او کوي لوبنا پاکي دي نو نور نشي استعمال خپل به نشي استعمال وله ان خلک به د خراب شان وډه وي موږ د وجنا پاکي دي موږ د تیمونه رواني کوي اسکول ته نه پرې خپل ادا کار کوي نه رسي خبره مانی دریم دلیل دا چې په فاسق تهمت ځکه نه لګي کوم شی چې بغیر لازمي هغه بچام لازمي ځان هم لازمي دا درې وجدا سړي چې دلته موږ وایو چې فاسق او اهم کته سوچ وکي موږ صرف فاسق په قول په سلام نه کوو بلکې خپل رائے ور سره سکو مرګري کوي ور سره وګوري دا وینما تو برا اعتبار وکړ شو خبر د فاسق د اعتراض جواب دی ها فحل د طعام کی چې د طعام پاک دی او کنه پاک دی په حرمت د طعام کی وطهارت الماء کی و نجاست په نجاست د ما کی خدا علی ذات تأید به اکبر رای چې کله تقویت ورته ملاو شي خبر د فاسق تباک برو رای سره دلائل شروع وکړه لئن ذلك امر خاص وایذا وقوف په دغه اشیاء باندې چې دا حلال دي که حرام دي طعام و پاک دي که ناپاک دي دا خاص شعر په نسبت سره حدیث دي چې واړه لا يستقيم تلقيه من جهه العدول نه موجوديږي اخذ تلقيه معنا اخذ دغه امر خاص د عدول د طرفه چې عدول طرفه واخلي چې دا پاک دی او که ناپاک دی دا نه موجوديږي
لا استقیم معنی نه موجودیږي کله مفهومی معنی ده نو لہذا فوجب التحري في خبره دا په خبر کې تحری په کار د تحری پرې دی ما لې ضرورت ورته ځکه ایو دلیل پر شو دویم وکونه مال فسق اهل للشهادت کېدل د فاسق سره د فسق نه چې د اهل د شهادت دی لہذا مکمل د غرزیدو نه دی دریم و انتفاء تهمت بنشتري حيث يلزمه هغه داسي چې لازمی کی په دې فاسق باندې به خبرې د خبر په وجمانی ما هغه شی به لازمی کی یلزم غیره او چې هغه شی بغیر لازمی کی بغیر کوم شی لازمی کی په دم لازمی کی کول توام پاک د خپل بهم خوري کنا پاک د خپل بهم نه خوري الا ان هذه ضرورت غیر لازمه لکبر وګورم لسه بس په اعتراض وکړه ضرورت دومره لازم ضرورت د درې دلایل دی ویل ولا خیالم ده کنه نو به اکبر رای تب کې ضرورت ده بډاری کې معنی کنه تاسو کې دا وایي چې تاسو بخپل اکبر رای په کې چلاوي چې د موافقه شول به وایي چې بس صحیح دا شی پاک دی او کوي نه پاک دی هغه کو سمرګری رای مرګری شول به بنا پاکي سوال معنی پوه نه شولې دون دلایل موجود دي نو بس فیصله ډایرک کوئی وکي چې فاسق خبره به منو تاب کې چلے وي چې خپل رای به مر سره چلے سوال پوه شولې جواب دغه دلایل نه دومره معلومه شول چې د فاسق خبره منو خو کوم اول دلیل دا چې فاسق خبره منول ته ضرورت دی دا ویلو کنه دا قوي ضرورت نه دی غره ولې نه دی او بدی مثال په تور معنی ته سوچ کې شولې پاکي او کنه پاکي دي نه د فاسق خبر ته به ضرورت کم دی ولې کم دی که فاسق نه موجود استصحاب الحال معنی کار کیږي کنه چا کار کیږي څه مطلب پرونو په پاکي وي نن په پاکي پرون نه پاکي وي نن هم نه پاکي بس خبره ختمه په دې د فاسق د خبر نه غیر بل ششتره چې کار به وشي شتره استصحاب الحال دی کنه چې بل ششتا خیالم دی کنه نو د فاسق خبر ته دومره ډیر ضرورت پېښ نشو ضرورت ته شتره خو دومره نشته چې لکه کچره خبر د فاسق رانه شي نو خبره به معطله پاتې شي دا څه نه ده بلکې بل طریقې سره هم کار کیږي ویږي کنه خو دومره د استصحاب الحال قوي دلیل نه دی لہذا موږ به دام رو باسو کو ته وګورو ضرورت ته دشتا کو ته وګورو ضرورت ورته نمشتا نو دی یو طرف ته وکتل بس موږ ول چاله کړه د خبر به مقبول وي ضرورت ته دشتا دی بل طرف ته وګورو چې دومره بيخي ضرورت مرته نشته من وجین ضرورت نشته نو موږ ول چې خپل رائے مستمر کرے کا پوه نه شولې بي دا جواب دیکھا الا ان هذه الضرورت چې غیر لازمه لازم نه دی غیر لازمه نه دین غیر کار کیږي که لازم به دین غیر بکار نه کېدل لان العمل بالاصل ممکن ځکه عمل په اصل ممکن دی او ان الماء طاهر في الاصل غدا چې وب پاکري په اصل کې فلم يجعل الفسق حضرا لنددار چې فسق حضر ونه ګرځیدلو بس ته نور به ان شاء الله ثواب